هم تپوس کی تا ولې تلاوت کله یو صورت کله بل صورت وي وایي دا الله رسول د قرآن مجید مثال د باغ دی او باغ کې قسمه قسم میوې وي سړی زړه غواړي چې کله دې ونې نه دا مېوې د دې ونې نه دا میوه وشو کوم دی بل بوټي نه دا میوه وشو کوم دې وجې نه قرآن مجید خوند کول دې وجې نه ما کله یو صورت کله بل صورت وي دغه شانتې د صحابه کرامو نه علاوه داسې لږ لاندې راځي تابعینو ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به په رمضان المبارک کې 61 یو شپېته ختمونه کول نه یادېږي دا اسان کار دی چې کله زړه کې هغه شوق او مینه محبت پیدا شي لکه څنګه چې د مال دی او د پیسو دی او د بچو دی دغه شانتې مینه زړه کې راغله بیا تلاوت کول داسې اسان لږ څه وایي دوی به یو تلاوت د ورځې یو قرآن مجید ختمو یو به د شپې یو به په تراویح کې او دغه شانتې د امام شافعي رحمت الله علیه متعلق هم راځي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل ژوند کې او یا زره ختمونه کړي خدای دې څوک وکړي دا ولې هغه شوق او مینه محبت دی یعنی مقدمه شامی کې ذکر کړی دی د خانه کعبه دربانچې وایي چې کله امام ابو حنیفه حج لراله رحمت الله علیه دا زنده مسلک امام دی په ټوله دنیا کې د فقه باندې د مذهب باندې عمل کیږي یو 51 حجونه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړي کله اخري کال حج لراله د خانه کعبه دربانچې ته وایي چې ماته د دروازه کولاو کا سفر کې لګ نفل کوم د خانه کعبه دربانچې وایي چې کله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خانه کعبه ته نه راوړو او په جنګو چې دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کله دې نه راوړو او په دوه رکعاتو منځ باندې نفل باندې ودرېدو دا خیف په داسې ودرول دی که څه په د پاسه کې کېښوده لکه خو چې ډول مکروه دی دا یو په د پاسه کېښوده یو رکعت کې 15 سپارې او چې کله یو رکعت وکړو دویم رکعت ودرېدو که څه په کېښوده دا خیف په د پاسه داسې ودرېده او بیا یې 15 هغه سپارې ومې پوره قرآن مجید په رکعاتو کې ختم کړو او بیا دعا ته ودرېدو